بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د تبوک غزوې نه راستون شه، ځینې صحابه کرام ول چې هغوی د تبوک په غزوه کې اشتراک او ګډون نه و کړی، چې په هغو کې کعب بن مالک، مراره بن الربیع، هلال بن امیه رضی الله عنهم شامل ول. او دا درې واړه د لومړنیو مسلمانانو نه ول، د سابقون الاولون ول، او په اسلام کې دوی ډېر ښه امتحان ورکړی و. حتی مراره بن ربیع او هلال بن امیه د بدر په غذا کې هم شریک شوي ول. د جهاد او غذاګانو څخه وروسته پاتې کېدل د هغوی خوی او عادت نه و، خو په دې کې د الله رب العزت دا حکمت و چې د هغوی نفسونه ښه تصفیه کړي او د نورو مسلمانانو لپاره د تربیې او عبرت درس شي. د هغوی پاتې کېدل د ضعیف ارادې او په موجوده وسایلو باندې د حد څخه د زیات اعتماد نتیجه وه. نو کله چې هغوی د غزوې نه پاتې شول، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان د دې نه منع کړل چې تاسې هغوی سره خبرې مه کوئ، هغوی سره راشه او درشه مه کوئ او هغوی سره معامله هم مه کوئ. مسلمانانو او صحابه کرامو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم باندې عمل وکړ، د هغوی څخه یې لرېوالی اختیار کړ. هغه درې واړه صحابه کرام، کعب بن مالک، مراره بن ربیع او هلال بن امیه، 50 ورځې په همدې حالت کې پاتې شول. کعب بن مالک به په جومات کې د مسلمانانو سره لمونځ کوه، بازار ته به تللو، خو هیچا به ورسره خبرې نه کولې. خو دې عتاب او عقاب په هغوی کې نور هم د خپل دین او مسلمانانو سره مینه زیاته کړه. خبره تر همدې حده پاتې نه شوه، د هغوی تر ښځو پورې ورسېده. هغوی ته امر وشو چې له خپلو ښځو څخه جدا شي. همداسې وکړه. د اجتماعي مقاطعې په همدې سخت حالت کې د غسان پاچا کعب بن مالک د خپل هیواد پلازمینې ته وبللو چې اکرام او عزت یې وکړي. د غسان استازی کعب ته راغی او د هغه یو خط یې ورکړ. کعب خط واخیست او په تنور کې واچو. کله چې د دې درې واړو مسلمانانو نفسونه ښه تصفیه شول، د کومې تصفیې چې الله رب العزت اراده کړې وه، په داسې حال کې چې د هغوی نفسونه د هغوی لپاره تنګ شوي ول او دا ځمکه د ټول پراخوالي سره په هغوی تنګه شوې وه، الله رب العزت هغوی د ابتلا څخه آزاد کړل او د هغوی توبه یې قبوله کړه او د 7 آسمانونو نه بره د هغوی په حق کې قرآن نازل کړ. حتی د سیرت کتابونه لیکي چې دې صحابه و کرامو ځانونه تر ستنو پورې شخ تړلي ول تر څو چې الله رب العزت د دوی توبه قبوله کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک منع کړي و چې تاسې به دوی سره خبرې نه کوئ، او ښځې د دوی نه جدا شوې وې. د اجتماعي مقاطعې سخت حالت و چې په دې صحابه و کرامو باندې تېرېده. رابغله په جومات کې به ودرېدل، د مسلمانانو تر څنګ به یې منځونه کول، خو مسلمانانو او صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به دوی سره خبرې نه کولې. بالآخره الله رب العزت د دوی توبه قبوله کړه، لکه چې الله رب العزت په سورة توبه کې فرمایي: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الله رب العزت فرمایي په رښتیا چې الله رب العزت په پیغمبر باندې انعام وکړ او هم یې په هغو مهاجرینو او انصارو لورینه وکړه چې په سختیو کې د پیغمبر تابعداري کړې وه. که څه هم
نږدې و چې د ځینو زړونه د وراني په لور کاږه شي، بیا پرې الله رب العزت د خپله لورینه او انعام وکړه او له کږېدو نه یې وژغورل. بېشکه چې الله رب العزت پر هغوی ډیر مهربان او ډیر د رحم څښتن دی. او پر هغو 3 تنو یې هم لورینه وکړه چې د غذا نه وروسته پاتې کړي شوي وو، ان تر دې چې دا پراخه ځمکه پرې تنګه او خپل ځانونه یې هم پرې تنګ شوي ول او پوخ باور یې راغلی و. د الله له قهر نه د خلاصون ځای پرته له هغه نه بل هیڅ نشته. د الله نه د خلاصون ځای بل نشته غیر دې چې الله ته رجوع وکړي. بیا الله رب العزت په هغوی انعام وکړه تر څو هغوی توبه وباسي. بې له شکه چې الله رب العزت توبه منونکی او ډیر مهربانه ذات دی. د تبوک غزا آخري غزوه وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د تبوک په غزا سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غزاګانې پای ته ورسېدې چې د سیرت کتابونو د هغې تعداد 27 لیکلي او د کتابونو لیکلي چې په دې ټولو غزاګانو کې د دواړو طرفونو د مړو شمیر 1800 نه زیات نه و. دې غزاګانو د بې شمېره خلکو چې تعداد یوازې الله رب العزت ته معلوم دی وینې له تویېدو وژغورلې او د عربو په ټاټوبي کې داسې امنیت او استقرار منځته راووست چې یوې ښځې به د حیرې څخه چې یو ځای دی تر مکې مکرمې پورې په داسې ډاډ او اطمینان سفر کولی شو چې د الله رب العزت پرته بل هیچ چا څخه نه ویرېدله. د هجرت په 9 کال حج فرض شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر په همدې کال د حج د امیر په حیث مکې مکرمې ته واستوه چې مسلمانانو سره د حج مناسک ادا کړي. د ابوبکر رضی الله عنه سره 3000 سړي د حج د فریضې د ادا کولو لپاره مدینې منورې څخه حرکت وکړ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه راوغوښته او ورته ویل مکې ته ولاړ شه او هلته خلکو ته اعلان وکړه چې جنت ته کافر نشي داخلېدی او د 6 کال وروسته به هیڅ مشرک حج ته نه راځي او هیڅوک به د بیت الله څخه لوڅ طواف نه کوي. د دې نه وروسته مدینې ته وفدونه راځي په داسې حال کې چې مکه هم د الله په فضل فتح شوه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک له غذا څخه روغ رمټ د غنیمتونو سره مدینې منورې ته راستون شو. د اسلام مرکز مدینې ته د هرې لورې څخه د وفدونو د راتګ لړۍ پیل شوه. د ټولو قومونو نه به استازي راتلل او دا وفدونه او دا استازي به خپلو وطنونو ته په داسې حال کې بیرته ستنېدل چې اسلام ته د بلنې کلک هوډ او ولوله او د بتپرستي او جاهلي شاعرو رواجونه او مظاهرو سره به یې کلکه کرکه په زړونو کې د ځان سره وړله. دا به کوشش کوه چې بتپرستي څنګه له منځه ویسي، د جاهلیت زمانې رواجونه څنګه له منځه ویسي او د خلکو په زړونو کې څنګه اسلام ته د الله وحدانیت ته ځای ورکړي او څنګه هغوی د الله رب العزت دین طرف ته راوبلي. او همداسې وشول. هغه استازي به چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو ته راتلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغوی ته د اسلام بلنه ورکوله. ګڼ شمېرې په اسلام باندې مشرف شول او کله چې د خپل قومونو او کلي او قبیلې ته به تلل هغوی ته به هم د اسلام بلنه ورکوله تر دې چې ټول جزیرة العرب کې اسلام مقدس دین خپور شه او هر ځای کې د الله رب العزت د وحدانیت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نارې پورته کېدلې. په دې هکله به نور واورو قدرمنو اورېدونکو خو هغه د یوې دمې نه وروسته ورزما په زارو زارو په هلته کړمه نارې چې ای د خدای رسوله شولې ورانې زموږ چارې د خدای په در کې وکا وسوالونه په څو وارې چې سم کړي مونږ بیا د پاک اسلام په سمې لارې راتاو کړه قافلې زموږ رهبر مدني ته ورځمه مصطفی خیر البشر مدني ته. سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. زمان بن ثعلبه د بني سعد بن بکر د قبیلې د وفدونو په توګه مدینې منورې ته راغی. دلته چې کله مدینې منورې ته راغی
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې په اسلام باندې مشرف شه او بیا خپل قوم ته د اسلام د یو داعي په توګه ستون شو. کله چې خپل قوم ته ورسید اوله خبره یې د خپل قوم ته دا وکړه لات او عزا ناکات او نامراده شول. خپل قوم ورته وویلې یا زمامه داسې خبرې مه کوه، د پیس او د برس مرض نه وویرېږه، د لیونتوب نه وویرېږه، ولې د خپل خدایانو او بتانو ته داسې خبرې کوي؟ زمان بن ثعلبه ورته وفرمیل هلاک شي، په الله قسم لات او عزا نه ضرر رسولی شي او نه ګټه. الله رب العزت خپل استازی د یو روښانه کتاب سره راستولی چې د دې کتاب په واسطه تاسې د شرک او د جاهلیت څخه وژغوري. زه ګواهي ورکوم چې د یو الله پرته بل هیڅوک د عبادت او پرستش وړ او لایق نشته، هغه شریک نه لري، او دا چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د الله رسول دی. او دا یې ویل چې زه همدا اوس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له لورې تاسې ته راغلی یم او هغه څه مې د ځان سره راوړي چې تاسې ته امر کوي او هغه څه چې تاسې ورڅخه منع کوي. په همغه ورځ تر ماښامه پورې د هغې قبیلې او کلي ټول خلک مسلمانان شول. مشهور سخاوتمند جواد عدی بن حاتم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د هغه د نیکو اخلاقو او تواضع په لیدلو یې اسلام قبول که او ویې ویل دا د کوم پاچا اخلاق نه دي، دا نبی دی. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل او ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنهما یمن ته د اسلام د دعوت او بلنې لپاره واستول او هغوی دواړو ته امر وکړه چې د خلکو سره نرمي وکړئ، خلکو سره سختی مه کوئ، خلکو ته زیری ورکړئ، خلک د دین څخه مه بیزاره کوئ. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت طریقه وه. مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه همدارنګه ابو سفیان بن حرف طایف ته ولیږل چې تر څو د طایف تر ټولو لوی بت مات کړي. مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه همدارنګه هغه ملګري چې د هغه سره ول د طایف تر ټولو لوی بت مات که. بیا د طایف د خلکو یو وفد او یو استازی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او د هغه ستاینه یې وکړه. مدینې منورې ته به چې کوم استازي او وفدونه راتلل هغوی ته به اسلامي تعلیمات ورکول کېدل، هغوی به د دین پوهه حاصلوله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق او د صحابه و کرامو ورځني ژوند او کړه او وړه به یې دوی لیدله او د هغو نه به دوی درس او عبرت اخیسته چې رسول الله ژوند تیروي، صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین څنګه ژوند تیر کوي، د دوی اعمال د دوی کړه او وړه څه ده. د نبوي جومات په انګړ کې دې وفدونو او دې استازو ته خیمې درول شوې وي، هغوی به قرآن اوریده او مسلمانان به یې د لمنځونو د ادا کولو په حالت کې لیدل او هر څه به یې چې په زړونو کې ګرځېدل په پوره صراحت به یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنې کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم ورته په خورا وضاحت او حکمت سره ځوابونه ورکول او د قرآن کریم په آیتونو به یې استدلال کوه چې په اورېدلو به یې هغوی پوره مطمئن کېدل او هغوی به ایمان راوړ. کله چې د الله عزت کور بیت الله د شرک د پلیتي او د بتانو څخه پاک شو او د مسلمانانو زړونه د بیت الله شریف د لیدنې او حج لپاره د مینې څخه څپې وهلې، ځکه چې ډیر وخت کېده چې هغوی د بیت الله شریف څخه لرې پاتې شوي وه. د بیت الله سره د مینې او محبت جام تر څنډو ډک شوی و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جدایي شیبې هم رانږدې شوې وې. رسول الله اوس د دنیا نه رحلت کوي او د دې ضرورت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت سره الوداع یعنی مخه ښه وکړي. په دغسې وخت کې الله رب العزت خپل پیغمبر ته د حج کولو اجازه وکړه. د بعثت څخه وروسته تر دې وخته رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوي شریعت په اساس حج نه و ادا کړی. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی حج. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت الله شریف د لیدنې او حج کولو په اراده له مدینې منورې څخه ووت. رسول الله غوښتل چې د مسلمانانو د یو لوی جماعت سره ملاقات او لیدنه وکړي او هغوی ته د دین د تعلیماتو او د حج د احکامو تعلیم او ښوونه وکړي او د الله له لورې
ورسپارل شوې ګواهي او شهادت ادا او ورکړل شوي امانت ورسوي او د الله له لورې ورسپارل شوې ګواهي او شهادت ادا کړي او ورکړل شوی امانت ورسوي او خپل اخریني وصیتونه ورته وکړي او د مسلمانانو څخه پخه وعده او میثاق واخلي او د جاهلیت ټولې نښې او آثار محوه نابود او پایمال کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د 100,000 څخه زیاتو مسلمانانو حج ادا که او دا حج حجة الوداع او حجة البلاغ په نامه ونومول شو ځکه دا د رسول الله اخرینی حج و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج اراده وکړه خلکو ته خبر ورکړه چې زه حج کوم. مسلمانانو هم د حج سفر لپاره تیاری وکړه. د مدینې خوا و شا اوسیدونکو چې کله دا آوازه واورېده هغوی هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د حج د ادا کولو په اراده مدینې ته راغلل. په لاره کې هم بېشمېره خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای شول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مخکې وروسته ښي او چپ طرف ته د سترګو تر دیده پورې د انسانانو سیلاب روان و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذوالقعدې د میاشتې په 25مه نیټه له ماسپښین وروسته په داسې حال کې له مدینې منورې څخه روان شو چې مسلمانانو ته د یوې لنډې خطبې په ترڅ کې د احرام احکام هم بیان کړل. د سفر د شروع کولو سره یې تلبیه وویل او دا یې ویل چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک لبیک. زه حاضر یم او چمتو یم یا الله، زه حاضر یم، زه ستا د حکم منلو لپاره حاضر یم، ته هیڅ شریک نه لرې. زه حاضر یم، ټول صفتونه تا لره دي او ټول نعمتونه ستا له لورې دي، پادشاهي او واک ستا دی او ته هیڅ شریک نه لرې. د یوې هفتې اوږد او ستونزمن سفر کولو وروسته د ذوالحجې د میاشتې په 4مه نیټه مکې مکرمې ته ورسید. مسجد الحرام ته ننوت، د بیت الله شریف طواف یې وکړه، د صفا او مروه ترمنځ یې سعی وکړه او 4 ورځې په مکې مکرمه کې پاتې شو. بیا د ترویې یعنې د ذوالحجې د میاشتې په 8مه ورځ د مسلمانانو سره د منا په لور ولاړ. کله چې هلته ورسید د ماسپښین او بیا د مازدیګر لمونځ یې ادا که، شپه یې همالته تیره کړه. کله چې د ذوالحجې د 9مې ورځې چې د جمعې ورځې سره برابره وه چې د عرفې ورځ وه، لمر راپورته شه، د منا څخه یې د عرفات په لور حرکت وکړه. کله چې عرفات ته ورسېده خلکو ته یې په داسې حال یوه عظیمه خطبه ایراد کړه چې په خپلې سورلي باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سپور و. په دې عظیمه خطبه کې د اسلام اصول او قواعد بیان کړل او د شرک او جاهلیت بنسټونه یې ونړول او د هغه محرماتو تحریم مقرر که چې ټول ادیان په تحریم اتفاق لري او هغه مینه مال او ناموس دي او د جاهلیت ټولې چارې تر پښو لاندې او پایمال کړي. د جاهلیت سود او ربا یې ټوله باطله او له منځه یې وړه او مسلمانانو ته یې د ښځو سره په ښه سلوک او ښېګڼې توصیه او سپارښتنه وکړه او د حقوق او مسئولیتونه یې بیان کړل او یې فرمیل چې په سړو باندې د وسې مطابق د ښځو نفقه او لباس واجب دی. حجة الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته امر وکړ چې د الله په کتاب منګولې ولګوي او ویې فرمایل چې تر هغې به مسلمانان بېلارې او ګمراه نشي تر کومې چې د الله په کتاب منګولې لګولې وي او مسلمانانو ته خبر ورکړه چې له تاسې څخه به د کتاب الله په اړه پوښتنه کیږي. بیا یې له هغوی څخه پوښتنه وکړه چې تاسې په دې اړه څه وایست او څه ګواهي ورکوئ. هغوی ټول وویل موږ ګواهي ورکوو چې تاسې د الله تعالی پیغام موږ ته راورسولو، امانت مو ادا که، نصیحت مو وکه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهادت ګوته د آسمان په لورې پورته کړه او 3 ځلې الله رب العزت په هغوی ګواه وګرځوه او بیا یې ورته امر وکه چې هر حاضر به غائبو ته دا خبرې او احکام او نصایح رسوي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه پوره کړه بلال ته د اذان کولو امر وکړه. بیا یې اقامت وی او د ماسپښین لمونځ یې 2 رکعته جماعت سره ادا که. بیا د مازدیګر د لمانځه لپاره اقامت وکړه او په جماعت سره یې 2 رکعته لمونځ ادا که. کله چې د لمانځه څخه فارغ شه په خپله اوښه باندې سپور شه د عرفات میدان ته د ودرېدلو لپاره ولاړه. د لمر پرېوتلو پورې د الله په حضور کې د دعا زاری او عاجزي لاسونه تر سینې داسې پورته کړي وه لکه کوم مسکین چې ډوډۍ غواړي. رسول الله دا دعاګانې کولې: یا الله ته زما خبرې اورې،
یا الله ته ما وینې، ته زما په پټو او ښکاره حالاتو خبر یې. زما هیڅ شی له تا څخه پټ نه دی. زه ناامیده او فقیر، مرسته غوښتونکی او پناه دروړونکی، خایف او ویرېدونکی، په خپلو ګناهونو اقرار او اعتراف کوونکی یم. زه له تا نه د مسکین په څیر سوال او غوښتنه کوم او د خوار او ذلیل ګنهګار په توګه زاری درته کوم. زه له تا نه د ډیر محتاج ویرېدونکي په څیر غوښتنه او دعا کوم. هغه څوک چې غاړه یې تا ته ښکته شوې ده او سترګې ستا په در اوښکې تویوي او بدن یې ستا په وړاندې خوار او ذلیل دی او پوزه یې ستا په وړاندې په خاوره ککړه ده. یا الله، ما په خپله دعا ناامیده او بدبخته نه کړې. په ما باندې رحم او مهرباني وکړه. یا ښه سوال اوریدونکي او یا ښه ورکوونکي. او هلته دا آیت نازل شو: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي وردیت لکم الاسلام دینا، چې په دې کې د محمد رسول الله وفات ته اشاره وه. دا به واورو خو په وروستنیو خپرونو کې. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. ور زمانتم کېږم وسیله نه لرم بلا، روضې د محمد کې به نارې وهم چې هلا، نښتي نن سبا مسلمانان دي یو تر بلا، خدمت کوي کافر تخپل وطن کې لا پخپلا، لښکرې زموږ عیدي افسر مدني ته، لاس اچوم لمن د پیغمبر مدني ته، لاس اچوم لمن د پیغمبر مدني ته، ورزما مصطفی خیر البشر مدني ته، لاس اچوم لمن د پیغمبر مدني ته، لاس اچوم لمن د پیغمبر مدني ته.